هغه واړه واړه علامات خو اوس هم ښکاره شوي دي، هغه اوس هم هغه دا لوی علامات دي. واړه علامات دا دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي خلک به د حرامو څیزونو نومونه بدلي او هغه به استعمالوي. د حرامو څیزونو نومونه به بدلي او هغه به څه کوي؟ استعمال به وي. د شرابو نوم یې بدل کو، د سود نوم یې بدل کو، بدل یې نه کو. د سود نوم یې بدل کړی، منافع ورته وایي. سود ته څه وایي؟ منافع ورته وایي. نو د حرامو څیزونو به نومونه خلک بدلي او د هغې استعمال به کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هغه خلک چې په بدن به یې کپړه نه لرله او په خپو به یې پیزار نه لرو، هغوی به د یو بل سره په ګاډو په بنګلو کې مقابلې شروع کړي. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ښودو وی ښځې به زیاتې شي او نارینه به کم شي. ښځې به زیاتې شي او نارینه به څه شي؟ کم شي. کورونو کې هر کور کې وګورئ جینکۍ زیات دي که هلکان زیات دي؟ جینکۍ زیات دي. د هر ملک د تناسب سره چې وګورئ د نارینهو تعداد کم دی په نسبت د ښځو باندې. دغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي د ټنګ ټکور سامان به زیات شي. د ټنګ ټکور سامان به څه شي؟ زیات شي. څومره زیات شوی دی؟ محرابونو ته زموږ د جوماتونو محراب ته راورسېدو نو د موبایل کې دا ټول ټنګ ټکور نه دی. کو د مولا ویډیو د پاغم ټنګ ټکور لګېدلی دی او که د عام سړي د پاغم ټنګ ټکور لګېدلی دی او بس ټنګ ټکور دی نو هغې ته اوس اړو سره څوک ګناه نه وي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم دی چې ګانو بجانو واله ښځې به زیاتې شي. هغه درنې کورنۍ چې د هغې د ښځو لپټه به چا نه لیدله، د هغې لورګانې نن سبا په ټیک ټاک باندې ګډېږي. د هغه کورنو زنانه چې د هغې ناوېګانې به راوستې شي په هغې به یې لس لس پردې غورځولي د پاسه. د هغې کورنو ماشومان نن سبا په ټیک ټاک باندې ګډېږي. او د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا هم ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی فحاشي به زیاته شي، بربنډتوب به زیات شي، زیات به شي. او ښکاره په ننداره به فحاشي کېږي، ښکاره په ننداره باندې به غوریاني کېږي او څوک به شرم هم نه محسوسوي چې دا ناروا کومه. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. خپلې معاشرې ته وګورئ دا ټول علامات موجود دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وي اخر زمانه چې راشي د زنانو کپړې به کمزوري شي. چوس لباس، تنگ لباس، نری لباس په زنانه استعمالوي. تاسو ګورئ که نه زنانو په لباس باندې لږ نظر ور واچوئ چې څنګه لباس نن سبا ښځو خپل کړی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اخر زمانه کې به خپل ایمان ټینګول داسې ګران شي، داسې ګران شي که نه لکه په تیزه سیلۍ کې بله ډیوه وړل. یقین په الله که نن هم هغه وخت راغلی دی. خپل ایمان ټینګول انتهایی مشکل کار دی. په دې زمانه کې چې یو انسان خپل د ایمان او د اسلام حفاظت کې دا غټه خبره ده، غټه خبره ده. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ده وی متى الساعه، د الله پاک پیغمبر قیامت به کله؟ قیامت به کله؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي هلکه د قیامت ورځ خو ډېره زیاته سخته ده، څه تیاري دې ورله کړې ده، خو هسې تپوس کوي. قیامت ورځ خو ډېره سخته ده نو څه تیاري دې کړې خو هسې تپوس کوي. هغه صحابي ورته څه وویل د الله پاک پیغمبر ډېرې روژې خو نشم نیوي، ډېرې روژې مې نه دي نیولې، فرض روژې نه ګورې نفلي روژې یادې ښه فرض روژې نیوي. خو مطلب یې دا و چې د الله پاک پیغمبر نفلي روژې مې ډېرې نه دي کړي، منځونه مې هم ډېر نشته چې ډېر زیات نفلونه مې کړي دي، زکاتونه مې هم ډېر نشته دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې نه دي روژې ډېرې شته، نه دي منځونه ډېر شته، نه دي زکاتونه ډېر شته، نو بیا د قیامت تپوس ولیکه چې قیامت به کله؟ د الله پاک پیغمبر یو خبره ده که نه هغه دا ده چې زه تا سره ډېره زیاته مینه لرم. زه ستا سره څه لرم؟ منځونه مې نشته، روژې مې دومره زیاتې نشته، زکاتونه مې ډېر نشته، خو مینه در سره ډېره زیاته لرم د الله پاک پیغمبره. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما سره مینه لري وي او وی ډېره لري وي بیا واوره المرء مع من احبه، سړی به په ورځ د قیامت د هغې چا سره وي چې د چا سره مینه لري، د چا سره مینه لري په ورځ د قیامت هم د هغې سره وي. دا واوره ګورئ دې وجه نه هغه یو صحابي کور کې ناست و ناسته داسې سوچ کو نو دا خبرې په سوچ کې راغله چېرې نبي علیه الصلاة والسلام سره به په ورځ د قیامت مونږ څنګه میلاوي. راغی د نبی علیه الصلاة والسلام خواته کېناستو خپه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل لکه ولې ډېر پریشانه په سوچونو کې ډوب ناست دی؟
د الله پاک پیغمبر کور ناس یو خبره مې ذهن ته رااله ویسو وی ما وی چې موږ له خود جنت نه د دنیا خدا د جنت نه موږ له څه خدا د دنیا خدا نبی رسول الله د تسوای د جنت نه له دنیا خدا یو کنه د الله پاک پیغمبر دنیا را لزکه خدا ته سوچ میکاو چې کور کې ناس یم نو چې کله راته نبی علیہ السلام را یاد شي نو زر لاړ شم د نبی علیہ السلام سره خواته کینم خبره ترې وسره کوم دیدنی وکم د مخو نو په دنیا کې کوم چې څه ټیم کور ورته کې نبی علیہ السلام لازم او ان مزور ته سکون راځي نو په آخرت کې خدا سي نشي کېده جنت کې ولی ځکه چې جنت کې به مختلفې درجې دا یا پاک پیغمبر ته به زمونږ ډېر لري چرته ته خو په ډېر په لوړو درجو یې د الله پاک پیغمبر زه پاک جنت څه کوم چې تا پکې نه یم جنت کې به ته زمونږ ډېر لري هلته دې نه شملې دی او دنیا کې دې هم نه ماله د جنت نه دا دنیا ښه نه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې ای زما صحابي یو خبره درته کوم دا خو ما سره ته مینه لري ځکه دا خبره کوي که نه وی یاد وساته المرء مع من احب سړی به د هغې چا سره په جنت کې وي چې د چا سره څه لري مینه لري انس رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله کو دومره په یو حدیث خوشاله شم څومره چې په دې حدیث خوشاله شم ځکه وی ما سره به ټول عمر دا فکر و چې نبی علیہ السلام په جنت کې زمونږ ډېر لري خو چې دا حدیث مې واورېدو چې په ورځ د قیامت په سړی د هغې چا سره چې د چا سره مینه لري وی ما چې د نبی علیہ السلام سره خو زما د زیاته مینه د سر په ورکوم نو ډېره مینه لرم نو بس زه به د نبی علیہ السلام سره په جنت کې الله رونو مینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پیدا کړي په زړونو کې عشق پیدا کړي تړپ پیدا کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وارثانو سره محبت زه درته یو مثال پیش کوم د چا چې ما سره مینه وي کنه زما د بچو سره به مینه کنه به مینه زما د بچو سره به مینه ساتي کنه او چې ما نه نفرت کوي نو زما د بچو نه به نفرت کوي کنه کوي یو سړی ما ته وایي تا سره مینه کوم زما بچو نه نفرت کوي دا ما سره مینه ده نو یو سړی چې وایي زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه لرم او د نبی علیه السلام د بچو د نبی علیه السلام د وارثانو نه نفرت کوي دی به خپله خبره کوي یقینا وایي رښتینې دی نه یو سړی وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مې مینه ده خو مولان او طالبان مې بد شي دی په دې مینه کې رښتینی دی بالکل دروغجن دی په دې خبره کې دا مولان او طالبان خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثان دي نبی علیہ السلام فرمایل دا زما وارثان دي نو څنګه زه ته وایي چې د نبی علیہ السلام سره مینه لرم خو د دوی سره نه لرم د علماء سره محبت ساتل دا محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله تبارک وتعالى دې په مونږ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا محبت پیدا کړي مینا محبت